نبی علیہ الصلوۃ والسلام و مخزا او زمنگ و ممور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بارک یوسف زینب د پلار نوم جحشو د مور نومي ابو امیمه بنت عبد المطلب د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور لور و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترور ابو امیمه دا غیلور و ترور لور شو دا هغه مسلمانانو کی وا چې اوایل د اسلام کی په شروع د اسلام کی وی ایمان راوړلې دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غلامو چې بیا ورته زوی هم ویلو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ دا شریف النسل انسانو او دا هم عربو خو خلقو غلام کړو غلام خلقو تی جوړ کړو خدیجه رضی الله تعالی عنها دا واغستلو چې کله د رسول الله مبارک د نکاح د خدیجه سره وشو دای رسول الله مبارک تورک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام آزاد زید بن حارثه رضی اللہ تعالی عنہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خادم وګرځید پہلے غلام آزاد کو نو خدمت کې د رسول الله مبارک کو لګیدو دا تفصیلی واقعه دا چې د پس بیا مور راغلو پلار ور پس راغلو پیسې ځان سره راوړیو چې رسول الله مبارک د خپل بچي اوسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول چې ستا بچي سوی پیسونه بغیر به تاسو سره پریدم اب بچي چراغلو وی ټیک د چې تاسو زما مور او پلار یې خود تاسو نه بهترین پلار زما رسول الله مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو چې دا زما زوی نو دا آزاد کرده غلام زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ اول واده د ام ایمن سره شوی د یو زوی اسامه رضی الله تعالی عنہ بل واده کولو واده تراغو رسول الله مبارک ته فرمایل زه واده کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وای زما د ترور لور ده زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها غته ورشه پیغام د نکاح ورک رسول الله مبارک زرا لګلې ما او رسول الله مبارک دا فیصله کړی دا چې د زید نکاح به د زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها سره دا غلام آزاد کردار چونکه دا هم عربیو خو غلام شوی یو داغ د غلامۍ په لګیدل او دا زینب رضی الله تعالی عنها بنو هاشم قریش قبیله وا دا ډیر لوی خلک خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سیستم ختمولو چې رشتو کې دې تبنو کول چې داخله غریبانان دي او موږ ډیر مالدار یو نو دې غریب الګ ته خپل دالور څنګه ورکو دا خو زمونږ د ذهن مخالف خبره ده لکه په دې وخت کې دا شی هم چالو دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شی ختمو دویم نمبر دی نکاح کې لوی حکمت داو چې دا زید رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی سړی او عالم سړی او ډیر زیات لوی قاریو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذهن کې داو چې دا زینب رضی الله تعالی عنها لوی خاندان دی چې دا قاری دی عالم دی نو هغوی ته بس علم حاصل کړي ډېر لوی خیر به ترې خور شي نو نبي علیہ الصلوۃ والسلام فیصله وکړه چې د زید نکاح به د زینب سره کېږي دلته زینب رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خفه شوه چې رسول الله مبارک دا څنګه فیصله زما په حق کې وکړه زید رضی الله تعالی عنه د کټ نه لږ شانتې ټیټه کېو زینب رضی الله تعالی عنها لوړه دنګه غټو سترګو والا ښایسته اوږدې پوزې والا ښځه وه هغه خفه شو بلکې صرف زینب رضی الله تعالی عنها خفه نه شوه د هغې ورور عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی خفه شو هغه په دا څنګه فیصله رسول الله مبارک وکړي انکار یې وکړو چې دا خو نشي کېدی که د نبي علیه الصلوۃ والسلام رشته وه
نو ټیک ده په دواړو سترګو دا خو یو غلام دی دا خو یو مطلب دا دی د باندې غلامۍ داغ لګېدلی او موږ هاشم او قریش خاندان دا څنګه کېدی شي الله وحی راولېږله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة وحی راولېږله چې کله الله او د هغې رسول فیصله وکړي د یو مؤمن او د مؤمنې ښځې دپاره دې کې دا نشته چې ماته به اختیار میلو شي دې کې د نه منلو څه ګنجایش نشته ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا چا چې د الله او د هغې رسول نافرماني وکړه دا په لرې ګمراهۍ سره دا آیات راغلي چې رسول الله مبارک چې کله یو امر فیصله وکړي الله پاک یو هغې کې به مسلمان ځان ته اختیار نه ګوري چې مسلمان به دې کې دا ووایي چې زه دا نه منم دا زما په مصلحت کې نه دا زما په فایدې کې نه دی دا خو رسول الله ومنه دا کیسې به نه کوي چې کله دا آیات راغلو عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه هم توبه ویستله زینب رضی الله تعالی عنها هم توبه ویستله وایي رسول الله مبارک چې کومه فیصله کړې په دې باندې به بالکل عمل او بالکل نکاح ته تیار شو د حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره د دوی دواړو نکاح وشوه وخت تېرېدلو چونکې طبیعت نه لګېدو د دوی دواړو ولې چې ما تاسو ته عرض وکړو دا لوی خاندان والا خلک وو او هغې باندې د غلامۍ داغ لګېدلی و یو کال ډېر په مزو کې تېر شو یو کال پس زید رضی الله تعالی عنه د هغې د ژبې نه لږه شانتي تنګه وه یو وارې رسول الله مبارک ته راغی ورته وایي ای د الله رسوله ان زینب اشق علی لسانها د زینب دا ژبه ډېره سخته ده انی اريد ان اطلقها زما اراده ده زینب رضی الله تعالی عنها ته طلاق ورکړم آیات راغو وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك نبی علیہ السلام زید رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل امسک عليك زوجك خپل ښځه ځان سره وساته حالات به ټیک شي الله پاک به ستاسو د دواړو ذهنونه او طبیعتونه هر څه به برابر کړي لکه وخت به اخلي زید رضی الله تعالی عنہ بیا لاړو وایي زه رسول الله مبارک ویل چې حالات به ټیک شي انشاءالله ټیک به شي خو به هر حال وخت تېرېدو حالات د ټیک طرف ته روان نه شو او زید رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي ته حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها ته طلاق ورکړ رسول الله مبارک ته چې کله دا خبره راغله هلته الله پهله نه وحیم کړې وه چې زه به دا ستا ښځه ګرځوم نبي علیه السلام ډېر زیات خفه و چې دا طلاق ولې په دې منځ کې راغو او نبي علیه الصلاة والسلام ته الله وحی کړې وه چې زه به دا ستا ښځه ګرځوم او ته د خلکو نه یېرېږي بلکې ما نه یېرېږه د خلکو پروا مه کوه نبي علیه السلام دله زوی ویلی و نو نبي علیه السلام په زړه کې دا یره وه چې دا خلک به څه وایي دله خو ما په خولې باندې زوی ویلی د خلکو دا عقیده وه هغه ټایم چې چا ته زوی ویلي دا به داسې و لکه د خپل زوی به چې و داسې به یې ګڼل لکه په دې وخت کې دا مسله شته دا بالکل ناجایزه مسله ده یو سړی ماشوم والي د رور نه والي ماشوم د خور نه والي ماشوم وایي زما ماشومان نه کېږي دا بیا دا ځان سره ساتي دا غټ چیزونه ستر هم نه کوي دا ناجایز دي د دې شناختي کارت هم ځان پسې واړئ دا ناجایز دي دا شی په شریعت کې نشته چې د ده نه به ته خپل د لور ستر هم نه کوې به دوی بیا ډېر خوشحالې دا زموږ زوی دی دا درته چا ویلي زوی هغه دی چې ستا د بدنه پیدا وي چې ستا د بدنه نه وي هغه ستا زوی نه دی نو دا مسله په هغه وخت کې وه لکه څنګه چې په دې وخت کې خلک دا عقیده ده چې د چا نه ماشوم واخلي چې کله غټ شي ټول خدمت یې بیا دا کوي او کور کې ستر متر ترې نه کوي دا ناروا او حرام شی د هغه وخت کې به دا و اوس الله پاک خو دا رواجونه ختموي یو دا رواج چې غټې قبیلې والا به لاندې قبیلې والا ته جنې نه ورکوه هغه یې هم ختم کړه ولې د زید نکاح یې د زینب رضی الله تعالی عنها سره وکړه او بله دا رواج چې خلکو به چې کوم دی دا کیسې کولې نو دا ځکه چې کوم دی د دې نکاح یې چې کوم دی د دې سره وکړه او بیا طلاق واقع شو دلته نو د خلکو په زړه کې دا و چې د مو بولا بیټه چې چا ته په خوله باندې زوی وویله شي د هغې د ښځې سره نکاح نه کېږي لکه څنګه چې سخر د خپل د انګور سره نکاح نشي کولی اوس الله پاک دا رواج ختم حکم یې وکړو چې ته به د سره نکاح فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها
الله پاک د زینب رضی الله تعالی عنها نکاح په اسمان کې تړلې ده د نکاح په ځمکه کې نه ده شوې الله پاک دا رواج ختمولو چې چاله زوی په خوله باندې وي هغه ستا زوی نه ګرځېږي هغه تا باندې ستا لوڼو باندې حرام ستا په کور باندې حرام نبی علیہ السلام په یاره کې والله نکاح وتړلو بره نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام ولېږلو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه یې ولېږلو دا سابقه خاوندو دا یې ولېږلو ورشه وایي زینب بنت جحش ته ووایه چې رسول الله مبارک د نکاح پیغام تا ته رالېږلی وایي دی وړه غږل چې کله زید رضی الله تعالی راغله وایي سابقه خاوندو مخې واړولو وایي ای زینب وایي زه د رسول الله مبارک د طرفه راغلی یم او رسول الله مبارک تا ته د نکاح پیغام درلېږلی تو ورته ویل زه به استخاره وکړم حالان کې نکاح الله تړلی په عرش کې خو دلته یو مسله واضح کېږي دا چې کله هم جنۍ ته یو رشته راشي ډایرکټ دې ها نه کوي پهله دې استخاره وکړي بیا دې استشاره وکړي استخاره دې ته وایي چې د الله سره مشوره دو رکاته وکړه او استخارې کومه دعا ده او دا ووایه یا الله دا ما دپاره ښه یي ښه نه یي ما دپاره معلومه کړي بس تا ته به الله پاک مشوره درکړي یو استشاره د خلکو سره دې مشوره وکړي چې د دې هلک د کور نه د دې خلکو د کور نه ما پسې رشته راغلې ده دته زه ها وکړم یا نه وکړم د څنګه خلک د دې معلومات دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رشته لیږي او زینب رضی الله تعالی عنها فرمایي زه به استخاره کوم استخاره یې کوله رسول الله مبارک را دننه شو وایي ای زینب استخاره وکړه استخاره کې مرتدا راغی چې دې سره رسول الله مبارک سره واده وکړه وایي د استخارې نه بغیر الله آیات را لیږلی دی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغلی فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها د زینب او د رسول الله مبارک نکاح ما په عرش کې تړلی د نکاح لاندې تړلی شوی